العالمین دی دنیا تا آخری پیغمبر را لګل دي د نبینا محمد صلی الله علیه وسلم نروستو دی دنیا ته بل پیغمبر راتلو والا دا نشته دي دا زمام عقیده ده دا تر قیامت پورې د هر مسلمان عقیده ده معزز و محترم ماتا کو تاریخ وګورو په تاریخ په اوراقو کې صحابه کرام د نبی له صلوات و سلام قیمتي اساسه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ کې چې نبی له سلام څومره جهادونه کړی دي څومره غزوات کړی دي په کې 200 یو کم شوي د صحابه کرام دا شهیدان شوي دي بیا د هغین وروستو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی زمانه راځي پاغه کې هغه د مسیلمه الکذاب خلاف د جهاد اعلان کړي پاغه جهاد کې د صحابه کرامو یو لوی جماعت ته 1200 صحابه کرام د ختم نبوت په نوم باندې جنگيږي پای کې شهیدان کیږي معزز و محترم وسو صحابه پای کې لوی عالمان او حافظان دي د دین دا پته لګي چې ختم نبوت دا یو قیمتي اساسه ده ختم نبوت معزز و محترم دا یو لوی عقیده ده او دا د انسان د کامل ایمان او د انسان د جنت د تلو یو لوی وسیله ده هم په دغه زمانه کې یو صحابي دی حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه مولانا سے محترم راغل ان شاء الله غیب تاسو ته بدی موضوع باندې د الله رب العالمین د کلامنا دا حدیث مبارکونه بیان او خطاب کی حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام جلیل القدر صحابی دی مسیلمه الکذاب دربار ته داخليږي چې هر کله داخل شو هغه ورته وای آیا تو گواہی ورکې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین پیغمبر دی هغه صحابي ورته وای بالکل زما دړه د आवाज دی زما د جسم د आवाज دی زما جبم دک خبره کوي چې نبینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین پیغمبر دی خاتم النبیین دی ورته وی ته دا گواہی ورکې چې زه الله پیغمبر را لګلې ما او ورته وی نه زه دا گواہی نه ورکوم لکن اسمو زه کونیما زه سا خبره نه اورم هغه ظالم جابر لګي په دای حبیب ابن زید باندې د توري گزار کوي په هغه گزار سره دا غي لاس مبارک د بدن نه جدا کیږي هغه بیا आवाज کوي زه دا گواہی ورکوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخیری پیغمبر دی د دنیا ته بل پیغمبر راتلو والا نشتا هغه په بیا گزار کوي د بدن نه بل لاس کټ کیږي ان تر دې پورې معزز و محترم د حبیب ابن زید لاسونه د ختم نبوت په وجه باندې د بدن نه جدا کیږي د خپې مبارکه د ختم نبوت د وجه نه هغه د بدن نه جدا کیږي لیکن هغه بیا هم د اعلان کوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی او دی دنیا ته بل پیغمبر راتلو والا دانشته دی معزز و محترم دا پروګرام د دک ختم نبوت په بابت کې مونږ او تاسو لدی جناب قاری شاهد صاحب جوړ کړی دی د ما تاسو سره احسان دی چې ما تا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په احکاماتو باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سننو باندې زندگی تیر کو او زما سا معاشره دا اصلاح طرف تراش معزز و محترم د نبی علیه الصلاۃ والسلام کردار د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت دا ډیرو کتابونو ذکر کړی دی تقریبا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت مبارکه باندې شپږ نیم زره کتابونه لیکل شوي دي شپږ نیم زره کتابونه پای کې د نبی له سلام د سیرت بیان دی خو په ټولو کې بهترین کتاب د نبی علیه السلام په سیرت باندې قرآن مجید دی قرآن مجید راوالا الله رب العالمین پای کې د اتلسو د پیغمبرانو ذکر کوي بیا پای کې د اتلسو آیاتونه هغه د ټولو پیغمبرانو په ذکر کې الله رب العالمین نازل کړي دي پس آیاتونه کې الله رب العالمین د آدم علیہ السلام ذکر کی پسو کہ اللہ رب العالمین د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام د ایوب علیہ السلام او بیا پتلسو آیاتونو کې الله رب العالمین یواز د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کی معزز و محترم اتلسو پیرے اللہ رب العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم
په قرآن مجید کې ستایي. کله ورته الله رب العالمین فرمایي والضحى واللیل اذا سجى، کله ورته الله رب العالمین فرمایي وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، کله ورته الله رب العالمین فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کله ورته الله رب العالمین فرمایي ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما تا چې قرآن مجید راوالو، قرآن مجید وګورو اتل سو پیری الله رب العالمین محمد مصطفی او صلی الله علیه وسلم هغه الله رب العالمین ستایل دي. کله ورته یو ډیګری ورکی، کله ورته یو تاج په سر باندې دی، کله ورته بل تاج په سر باندې دی. هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې هغه اخلاق زما ساده پاره نمونه ده، چې هغه د معاشري اصلاح ده. معزز و محترم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق په باره کې الله رب العالمین فرمایي وانک لعلى خلق عظیم. اے نبی علیہ السلام سا اخلاق د معاشري د اصلاح د پاره دا بهترین نمونه ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانه ده د یمامي سردار ثمامه رضی الله تعالی عنہ هغه مدینه منوره او مکی مکرمه ته روان دي. دا د نبی علیہ السلام اخلاق دي. چونکه ما د چیټ میلاو شو چې د معاشري په اصلاح باندې خبرې وکړو. د معاشري د اصلاح د لپاره بهترین چیز مسلمانانو زما سا اخلاق دي. اخلاق چې برابري زما سا کور بم برابري، زما سا مسجد بم برابري، زما سا معاشره بم برابري. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې دغه د یمامي سردار مکی مکرمه تراغه صحابه کرام ونیسلو د نبی علیه السلام دربار ته راوستو، ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د یمامي سردار ثمامه دی چې سا هم خلاف ته، زمام خلاف ته، د اسلام هم خلاف ته، تعلم تکلیف درکې. اے د الله حبیبا مونږ تم تکلیف راکې، مونږ دې نسلې دې سا تشریف ته مراولې دې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اے د ما صحابه د مسجد نبوي د سنې پر وتړی. په دغه زمانہ کې نه الته کې جیلو، په دغه زمانہ کې نه تاڼوا. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار د نبی علیه الصلاۃ والسلام زئی دا د انسان د پاره اسوګ نه وا، دا د مسلمان د پاره، ادا د کافر د پاره، د کافر د پاره، د هر انسان د پاره د اوسېدو زیو. صحابه کرام ولګیدو، هغه سړی راوستو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل جماعت کې سنې پورې وتړو. سحر چراغه نبی علیه الصلاۃ والسلام تپوس کوي ګوره دا د میلمه حق دی چې هر کله میلمه هغه تاسو سره وخت تیر کی، یو شپه تیر کی، نو سحر دغه نه تپوسو کا ورته وای شپه څنګه تیر شوه، تکلیف په خو پتا باندې نه راغله. نبی علیه السلام مسجد ته تشریف راوړو. هغه ثمامه چې کم پسنې پورې تړل شوی دی ورته وای ما عندك یا ثمامه، اے ثمامه سدي خیال له تا زمنګ بدی جمعات کې یک روزه ولګولا، یو ورځ یو شپه دې تیر کړه. هغه ورته وای اے د مسلمانانو پیغمبره پړه کې مدري خبرې دي. اول نمبر 1 دا کو چرې تم آزادې ان تنعم علی شاکرین. پڑھا کې به سو خبرې دي، جواب راکې سو خبرې دي، 3 خبرې دي. یو خبره دادا اے د مسلمانانو پیغمبره کوچره ما آزادې زه د خپل قام قبلی او غیرتمند سړی ما په ما باندې انعام کړي، همیشه به ساغ غلامی کو. او کنه مال او دولت غواړي، پیسې دې پکاري، د خپل ملګری دی یمامه ته ولېګا چې څومره دراهم او دنانیر دی پکاري خبره تراوړي. او کنا ما قتل کې نه په ما دي نوم کېږي، خلق بوای د مسلمانانو پیغمبر د یمامي سردار وجلې دي. دا د نبی علیه السلام اخلاقو. نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړو په دویم ورځ باندې بیا وایي، بیا راغی تپوس کی ما عندك یا ثمامه، اے ثمامه سدي خیال له. هغه ورته د قدرې خبرې کی. په دریم ورځ باندې بیا نبی علیه السلام راغی، بیا د تپوس کی ما عندك یا ثمامه، اے ثمامه سدي خیال له. هغه ورته د قدرې خبرې کی کو چر آزادې مې نسا غلام به جوړ شمان، کو پیسې غواړي نو تا ته وراولېګم، او کو ما قتل په ما دینوم کیږي
کی نبی علیه السلام اعلان کی چې دغه سماما داما پرانستری اطلق یا سماما اے سماما زا ما بخلی سماما لاړو د مدینه منورې په یو باغ کې غسل کو واپس راغې نبی علیہ السلام خوا کې ناسو ورته وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله حبیبا ما تکلم وای چې مسلمان شم نبی علیہ السلام و تکلم وای لا اله الا الله محمد رسول الله سوچ کوي معزز و محترم دا داسې ناشنا خلکو چې دا په تور باندې نه مسلمانې دو دا په قوت او طاقت نه مسلمانې دو دا د نبی علیه السلام اخلاق مسلمانان کړي دي دا د نبی علیه السلام کردار مسلمانان کړي دي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم گفتار مسلمانان کړي دي او بیا ورته وای اے د الله حبیبا د دینه مخکې خو زما تاسو سره مینا و نه و د نن نه بعد به زما د ټولن سوا مینا دا تاسو سره او زما د امامې هغه سړی به غله خوري چې تو اجازت راکې او پتا باندې ایمان را نوړي چا چې پتا ایمان نه دی راوړي هغه زما د امامې غلم نشي خوړلې دا بدلون دا چینج دا په سبا راغې دا د اصلاح معاشري او د نبی علیه السلام د اخلاق او د وجه راغې نبی علیه السلام طائف ته روان دي تاسو دغه مشهور واقعه اوریدلې ده هر کله طائف ته ورغی په نبی علیه السلام هغوی د کانو بارانو کو د نبی علیہ السلام بدن مبارک هغه له لهان کو د الله رب العالمین جلال د الله رب العالمین عظمت هغه په جلال کې راضي الله رب العالمین د غرونو فرشتي را لېږي ورته وی ورشه زما پیغمبر ته وایا اے د الله حبیبا کو تو غواړي او ساده خوخوي چې دغه طائف ولت سزا ورکم نو دې فرشتو ته حکم وکا چې الله رب العالمین بدی باندې دا طائف او دغه شان د غرونو راجوخ کی او دی پمینس کی چکری کی نبی علیه السلام ته چې هر کله فرشتي رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوی اللهم هدی قومی لا يعلمون رب زما دې قوم ته هدایت نصیب کې دې در پیغمبر شان ندی معلوم دې ته شان رسالت ندی معلوم دې ناپوه دي رب زما دې قوم ته هدایت نصیب کې دې نه پويږي علامہ اقبال فرمائی جو عاصی کو کملے میں اپنا چھپا لے جو بھی زخم دے کر اسی بھی دعا دے زمانہ اسی کوئی اور نام دے گا وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نبی علیہ السلام د ټول کائنات د پاره الله رب العالمین رحمت را لګلو هغه د هر کس لپاره رحمتو هغه د حیوانات لپاره رحمتو هغه د کائنات لپاره رحمتو هغه د هر انسان لپاره الله رب العالمین معزز و محترم دنیا ته رحمت را لګلو دا دومره جلالی پیغمبر دا دومره منوره معطر پیغمبر الله رب العالمین ما تا ته راکړی دی بدی وجه باندې حدیث قدسی دی حدیث قدسی کې راځي اذا ذکرت ذکرت معیا اے د الله حبیبا الله رب العالمین فرمای سا دومره لوی شان دی سا دومره لوی قدر دی سا دومره لوی عزت دی چې په کوم ځای کې زو یادېږم اے د الله حبیبا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ما سره یادېږي نن چې مؤذن اذان کوي او دا وایي اشهد الله اله الا الله ورپسې وایي واشهد ان محمد رسول الله هر کله چې ما تا کلمه وایو اولنی جز دا وایو چې لا اله الا الله دویم ورپسې وایو محمد رسول الله دلته اقامت والا چې هر کله اقامت کوي او دا وایي اشهد ان لا اله الا الله نو ورپسې سوي واشهد ان محمد رسول الله او بیا د جنت په هر پاڼه باندې الله رب العالمین د خپل نوم سره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم دالی کلی دی دا د هغه نبی علیه السلام د ختم نبوت په بابت کې را جمع شوی پروګرام دی او تاسو به دغه مینه محبت باندې معزز او محترم ودل تراغلی وز د نبی علیه السلام سره مینا دا ډیره زیاته پکار ده زما سره پړګي د نبی علیه السلام سره مینا دا د خپل ځان نه د مور او پلار نه بلکې د ټول خلکو نه سیوا پکار ده نبی علیه السلام چې یو پیرا هجرت وکاو د مکه مکرمه نه مدینه منوره تراوي حوالی ورتوي باندجات بلې کې نبی علیه السلام لک ټیم تیر کو دلته کې تاغي ما ماخیلیم وا بیا نبی علیه السلام هجرت کې مدینه منوره تزي صحابه کرام وسره ملګری دي ډېر صحابه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم رکاب دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان دي
نبی علیه السلام په خپل سورلۍ باندې تشریف فرما دی بدغه صحابه کرامو کې یو نوجوان صحابي دی چې مراهق دی قریب البلوغ دی هغه د نبی علیه السلام د سورلۍ خواته تاویږي را تاویږي کله د نبی علیه السلام د سورلۍ نه مخکې ځي کله د نبی علیه السلام د سورلۍ نه وروسته ځي کله د نبی علیه السلام د سورلۍ نه ښي طرف ته شي کله د نبی علیه السلام د سورلۍ نه ګس طرف ته شي د نبی علیه السلام وتفام شو نبی علیه السلام وتفرمایي اے طلحه سری پتا باندې چې کله زما د سورلۍ نه شاته روانې کله زما د سورلۍ نه مخې ته روانې کله ښي طرف ته ځې او کله شا طرف ته ځې هغه صحابي ورته وایي انی احبک یا رسول الله اے د الله حبیبه تا سره مې مینه ده ستا مینه په ما باندې ډېره غالبه ده کله ستا د سورلۍ نه مخکې کېږم کله رستو کېږم کله ښي او ګس طرف ته ځم هغه ورته وایي خان تا زما سره مینه شته بلکل زما تا سره مینه ده ورته وایي په دې لاس کې د سري ورته وایي توره ده وي توره دې راواله کور ته ورشه د پلار نه دې سر کټ که واپس راځه دی ورته ونه وي چې د الله حبیبه ولې په پلار باندې ګزار ګناه ده ای د الله حبیبه پلار ته بد کتل ګناه ده دا خبره نه کوي اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله پیغمبر خبره مني لهذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسول امرا ان يكون لهم الخيار چې کله الله او د الله پیغمبر خبرو کی بیا د مسلمان مؤمن د پاره یا د مؤمن د پاره بدی کې اختیار نشته دی دا قانون د قران دی چې پیغمبر وی ګیره پریدا بیا به ریزن وجه نه ګوري چې ویل ګیره پریدم چې پیغمبر وی چې مونږ کوا بیا به وجه نه ګوري پیغمبر وی دا کار مکوا بیا به علتونه نه ګوري طلحه ابن برا تور راواغست روان دی چې یو څو قدمه واغستو نبی علیه السلام ورته فرمایي ای طلحه ما ستا د محبت امتحان اغستو مونږ پیغمبران په چا باندې پلار نه وجنو لهذا په خپل محبت کې کامیاب شوي نبی علیه السلام راغې ډېر وخت پکې تېرېدلو دا د امام ذمہ داری ده چې څوک د سر مقتدیانی داغي تپوس وکړي د امام قاری شاهد صاحب قاری صاحب تو بری مسجد کې امام ہے بدے کے مشران دی نوجوانان دی عورت وا سا مقتدیان جماعت ترانلو یا یو مقتدی جماعت ترانغه تپوسو کا چا کاکا ولې ناراضي آیا بیمار دی شاه صاحب کنه چرته تللی دی کنه سبل سکاري دی نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې مخ مبارک راواړو چې نظر وکړو طلحه ابن برا موجود نه دی نبی علیہ السلام فرمایي طلحه څه شو زما صحابه در ډیر زیات ما سره مینا وا او طلحه په جماعت کې نخکاری اغه ورته وای د الله حبیبا هغه بیمار شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پرسه روان شو چې هر کله طلحه سره ملاقات کړي نبی علیہ السلام په جړا شو طلحه ورته هم په جړا شو ملاقات کړي نبی علیہ السلام چې په طلحه باندې نظر ولګي د طلحه و جړل او نبی علیہ السلام هم جړل طلحه خو بده و جبان دی و جړل چې د الله حبیبا زما کور او در تراله خو ما ته صحت وفا نکړه او ما سا خدمت نکو نو بدی باندې جړه طلحه ته ورلا او نبی علیہ السلام بدی وجه باندې وجړل چې نبی علیہ السلام د مخ مبارک نه آثار معلوم کړو چې دا د طلحه اخیری بیماری ده او یقینا دی بدی بیماری کې وفات کیږي د طلحه سره خبره ترې وشوي نبی علیہ السلام د کور نه وته د طلحه یو وارث سره میلاو شو ورتوای اے د طلحه وارثه د طلحه حالات ما ته سم نخکاری کچھ طلحه وفات شو نو ما ته تاسو چې اساد را لګي ما ته پیغام را لګي د طلحه جنازه وزو په خپل باندې کومه لہذا نبی علیہ السلام د صحابه سره رخصت شو اغه طلحه اغه وارث سوای نبی علیہ السلام سو فرمایل اغه تک خبره و فرمایلا طلحه ورتوای نه نبی علیہ السلام به زما جنازه ته ناراضي حدیث مبارک کې راضي نبی علیہ السلام فرمای چې در چا جنازه وکما دا قبر نورانی ګرځي اغه منور ګرځي طلحه وای زما جنازې تبا آقای نامدار آقای دو جهان تشریف نه راوړي بلاره کې مشرکان او کافران دي اسنا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زما په وجه تکلیف میلاو شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کی اساد ور ترازی د الله حبیبا طلحه وفات شوی دی جنازه شوی دا دفن شوی دی نبی علیہ السلام د صحابه کرام سره طلحه قبر ترازی په قبر باندې ودریږي
یو بهترین جمله ارشاد فرمائی یا الله الق طلحه بحيث تذهب الیه وهو يذهب الیک. الله رب العالمین د طلحه سره داسې ملاقاتو کا چې طلحه تا ته خاندي او تو ته خاندي. الله د طلحه سره داسې ملاقاتو کا چې دې تا ته خاندي او رب تو طلحه ته خاندي. یعنی د الله رب العالمین نه رضا شه. دا دومره قیمتي دعا طلحه ته نبی علیہ السلام د محبت د وجې نه وکړه. د طلحه د نبی علیہ السلام سره مینا وا. نن زما سات د نبی علیہ السلام سره څومره مینا ده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اگر علامہ اقبال زما سانه گله کی وزم تم ہو نصارا تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دے کر تو شرمائی یہود. نن علامہ اقبال زما سانه گله کی چې ګوره ما تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقې د خپل بدن نم لري کړی دي، د خپل وطن نم لري کړی دي، او د خپل جان او د خپل کور نم ماتا لري کړی دي. د نبی علیہ السلام ماتا سره څومره مینه ده. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای یو پیرا دا واقعیت عبرانی ذکر کړی دا